پرنس کانفرنس وشو د راروان د جلسې لپاره. په دې جلسه کې به ستاسو کوم سیاسي خلک دي هغه به هم راځي او په جلسو کې به خپل تقریرونه کوي. د دویمه خوا ته چې وګورئ یو بل طرف ته ورته د حکومت هم څه زور ښکاره کېږي چې دا شی به نه پرېږدي. ستاسو په توسط باندې حکومت ته تاسو کوم پیغام ورکوئ چې هغه د جلسه در پرېږدي او تاسو خپله جلسه کامیابه کړئ؟ اشرف خان یو جان مننه چې موږ ته دا ستا د ادارې ډېره مننه. نن چې کوم پریس کانفرنس و هغه د تحریک انصاف سره چې کوم زیاتوب سوی و دوی ته د جلسې اجازت ما خیال چې نه و ورکړی چې دوی پر اووم د دې میاشتې کوي. نو بیا د دې په احتجاج کې دوی پریس کانفرنس کاوه پریس کلب کې اجازت نه ورکړی. نو دا ټول شان د یو جمهوري حکومت سره نه ښایي. دوی کلیم کوي چې موږ جمهوري حکومت یو، نو دوی دا ثابتوي چې دا جمهوري نه دی، دا د فارم 47 حکومت دی، خپل په مرضي یې کوي. نو موږ د دې باقاعده خندنه کوو. تحریک انصاف د ملک تر ټولو لویه پارټۍ ده. اوس یې د وکیلانو د کونسل په الیکشن کې هم ثابته کړه په پنجاب کې د 90 سیټانو اتیا اخیستي. نو د پاکستان پارټۍ د جمهوري پارټۍ ده، بیا زموږ د تحریک تحفظ آیین پاکستان برخه ده. نو موږ د دې بالکل غندنه کوو. په کار دی چې اجازت ورکړي. که چیرې جمهوري حکومت وای په جمهوري حکومت کې حالات دا رقم د سقوط خراب وي، د موقعین معیشت خراب وي په جمهوري حکومت کې. اوس کوم موجوده حکومتونه دي نو موږ به دا کوشش کوو چې دا د فارم 47 حکومتونه دي. دوی کوشش کوي چې موږ جمهوري یو. نو د موږ موجوده وزیر اعظم که سره 11 دغه ګټلي دي، لیکن دی یا د وزیر اعظم د په ملک کې داسې معلومیږي چې دا د دغه حکومت دی، د فوجیان او د شمالي د پښتونخوا وزیر اعلی. ما و د وزیر اعظم ته ویل چې یا اجازتنامه یا دغه له ورسره خپل لیډر له لیډر ته ویل چې زه به پوښتنه کوم. نو چې وزیر اعظم هم پوښتنه کوي بیا دا جمهوري حکومت نه دی.